او زیرتا د دغه نوم چې کوم تعریف دی تعریف چې لفظ محمد چې دومره پاک نوم دی چې الله جل جلاله ځان سره ایخو دی یو نبی د پارم خوخ نکا یو نبی لیم ورنکا پدې کې کمال پکې داو چې د محمد مبارک لفظ معنا یادا الذي يحمد حمدا بعد حمد ګوره تاسو معنا ته ګوره معنا یادوا زکه خدای پاک نور انبیاء د پاره کې نه خوده خپل محبوب د پاره کې خوده خپل محبوب د پاره انتخاب وکړه معنا یې صدا اغزاد چې تر طلبا ابد الابد د پاره با همیشه د پاره بستای لایکږي داسې زمانہ داسې وخت داسې ساعت نشته دا یاد لره خدای پاک جل جلاله خو غی ویبا خو رب لا یزال خالق کائنات چې دا زمانہ پیدا کړی دا په زمانہ کې داسې وخت نشته داسې ساعت نشته داسې سکند نشته چې په هغه ساعت او په سکند کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ذکر الله تعالی نه کړی ولی زکه چې خدای پاک جل جلاله په خپل ځان باندې درود په نبی علیہ السلام باندې لازم کړی دی الله څه فرمایي ز درود وایم په محمد باندې صلی الله علیه وسلم یو ساعت دا سے خالی نو دا مرتبه په انبیاءو کې چې په زمانہ کې یو سکند یو لحظه د هغه صفت او یاد نه خالی نه یو سکندم خالی نه دی نو دغه نوم مقصد دا دی الذي يحمد حمدا بعد حمد اغزاد چې همیشه لپاره استاینه کیږي دا د محمد لفظ مبارک معنا دا همیشه لپاره اڅ کلا د هغه په صفت کې انقطاع ناراضي بندگی نه همیشه لپاره د هغه صفت کیږي همیشه لپاره هغه صفت کیږي دا د محمد نوم مبارک معنا دا مفسرین لیکي چې رب لا یزال چې دا نوم رسول کریم آقا علیہ السلام د پاره منتخب ک دای دی خبر اعلان وک دای دی خبر ته اشاره وکړه چې اے انسانانو واحد په انبیاءو کې واحد په رسولانو کې یو ذات دی یو رسول دی یو نبی دی چې په غونډه زمانہ کې زیات کوما زی صفت کوما زی تعریف کوما فرشتے تعریف او صفت کا تر قیامت پورے ابد الابد پورے داسې ساعت ناراضي چې په هغه کې دغه شخصیت صفت ني حمد یعنی تعریف یعنی اے انسانانو هغه شخصیت محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم زکه ینم څه شو زکه ینم شو محمد صلی الله علیه وسلم هغه ذات چې تر تلا همیشه لپاره نه ختمیدون کای دا هغه وصف دا هغه صفت دا هغه مبارک تعریف دا بروانی رب یې پخپل کا فرشتے یې پخپل کا جبرائیل علیہ السلام یې پخپل کا میکائیل علیہ السلام یې پخپل کا اسرائیل علیہ السلام یې پخپل کا چې څومره غټي غټي وړي وړي فرشتي دي فخر غړي بلکې کتابو خبر لیکل دا روزانہ رب لا یزال په حضور کې ملائک راشي 70,000 فرشتي رب لا یزال ته وایي مونږ له اجازه راکړه رسول الله مبارک باندې په روزه کې سلام وایو 70,000 فرشتي په محمد رسول الله مبارک باندې سلام وایي او بیا دومره فرشتي په حضور مبارک باندې سلام وایي چې دغه 70,000 فرشتو نمبر بیا د قیامت مازیګر پورې ناراضي دا هغه لفظ محمد دی صلی الله علیه و آله وسلم